چې بندا منځ کې سستو کې یو منځ پرېږدي دته په دنیا کې 15 سزاګانې ملاویږي. اول نمبر د عمر نه به برکت ختم شي. دویم نمبر د مخ نه به د نیکانو بندگانو نشانی چې دی دا ختم شي. دریم نمبر چا چې منځ پرېښود رب ذوالجلال دله د یو عمل ثواب هم نه ورکوي. څلورم نمبر چا چې منځ پرېښود د یو دعا چې د اسمان ته نه رسي. پنځم نمبر چا چې منځ پرېښود د نیکانو بندگانانو په دعاګانو کې د هیڅ حصه نشته. حضرت عیسی علیه السلام په یو علاقه باندې تېرېدو او هغه علاقه ډیره ودانه وه، ډیره شادابه وه، خلک هم ډیر خوشحاله، یو رونق و، یو ښایسته ماحول و. عیسی علیه السلام چې دی په هغه علاقه باندې تیر شو نو هغه خلکو د عیسی علیه السلام ډیر تعظیم وکړو، تکریم وکړو، احترام یې ورکړو. عیسی علیه السلام واپس لاړو. 3 کاله پس عیسی علیه السلام په علاقه باندې بیا راغی. څه ګوري چې هغه علاقه چې دغه ویرانه ویجاړه پرته ده، هر څه چې دي تباه شوي دي. عیسی علیه السلام عرض کې الہ العالمین دا علاقه خو چې زه مخکې رالم دا ډېره ښایسته آباده او وجه څه وه، دوی په کوم مصیبت کې گرفتاره شو چې د دوی اونې بوټي، د دوی بنګلې، عمارتونه هر څه تباه برباد شو. آیا د چا نظر ورته لګېدلی، چا پې جادو کړی دی، که نه دشمن پې غلبه راوستې او که نه ستا اطاعت او فرمانبرداري یې پرېښې وه. عیسی علیه السلام ته جبریل علیه السلام راځي، رب د طرفه ورته وحی روړي او ته فرمایي چې ای عیسی علیه السلام نه خو په دې ښار باندې د چا نظر لګېدلی دی، نه دوی زما اطاعت او فرمانبرداري پرېښې ده، خو اصل وجه د دې د بربادۍ دا وه چې د دوی په دې ښار باندې یو ورځ بیلمازه تېرېدو او دغه بیلمازه د دوی چې کومه چشمه وه، اوبه وې، په هغې کې مخ لاس وینځل او د دغه بیلمازه مخ سره چې کومې اوبه ولګېدې د هغې اوبو د نحوست د وجې نه د دوی چشمې چې دی دا وچشولې، د دوی چشمې چې وچشولې، د دوی بوټي چې دي دا وچ شو. چې بوټي وچ شو د دوی فصلونه تباه شو او چې فصلونه تباه شو د دوی ښار چې دی دا ویران شو. جبریل علیه السلام ورته عرض کوي ای عیسی علیه السلام تا خو د بیلمازه د دنیاوي نحوست ملاحظه کو چې د یو بیلمازه د مخ د چوټې د اوبو د وجې نه ثابته علاقه تباه شوله، خو د هغه بیلمازه به د قیامت په ورځ به چې جهنم ډکېږي د بیلمازو نه به ډکېږي.